زه ټول د مخکې د وای تاسو رالې د دغه ویزټ موږ پولیس سټیشن څه حالات دي انتظامات څنګه دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د قام ټیم ملکن سره تاسو روز تاسو ملګری منصور خان منصور تاسو خپل ګورم کړ کلی وي دا قدرمن کوتونکو څنګه تاسو پته رنن د الیکشن ورځ دا او دا وخت موجود موږ په ضلع مردان ان 22 کې ازم سره ولاړ د انصاف یو جنرال سیکریټری ډاکټر شفقت یا صاحب د دې سره به د حواله باره کې الیکشن باره کې خبرې اترې کوو زم سره السلام علیکم وعلیکم السلام زه ټول د مخکې د وای تاسو رالې د دغه ویزټ موږ پولیس سټیشن څه حالات دي انتظامات څنګه دي د ټول اول خدا خبره ده چې زه د ان 22 د پی ټی آی ورکران او که د پی ټی آی نه دي خو چې د عمران خان سره مين لري دا غي ډیر زیاته شکریا ادا کوم مونږ چې دلته سمره ویزټ کو زما سره د درګي تحصیل زموږ د یوت بلکې ټول د ملکن د ډیسټریکټ سمره یوت ته هغه زما سره روان دي مونږ یو پولیس سټیشن باندې ګرځو دلته کې چې مونږ رالو دا کم رش ما ولیدلو یقینو کې داسې لګي چې یو جنرال الیکشن دی دا ضمني انتخابات لکه ماته نه ښکاري دومره یو خپل او د خرن صاحب سره د خلکو دومره مینه ده خلک راوتی دي بازار دی که هر یو سي دی یو ګڼه ده او هر سړی دی د پارلیګیا دی ویار خان صاحب د ووټ ورکول دي څوک کینډیډیټ دا نه و چې ګنې یار علي محمد څوک دی او شفقت څوک دی او عاطف خان څوک دی نه بس عمران خان نو د ټول نه ښه خبره چې کوم ما ته ښکاره شوه هغه دا ده چې د عمران خان سره په دې ټیم کې د خلکو ډېره زیاته مینه ده د ټول نه غټه خبره چې څوک دې ته نه ګوري چې ګنې یار حالات څنګه دي حالات دوه حالات تیر شول یو د عمران خان ټینیورو بیا د هغې نه پس د امپورټډ حکومت یو ټینیور رالو هغه خلک چې د عمران خان بدي ویل د عمران خان نه بدزنه شوي د عمران خان نه په ذهن کې دا یو ګیله پیدا شوې وه چې ګنې یاره مهنګایي ده او دا مهنګایي به موږ یو خبره مهنګایي نور هېڅ هم نه و امن و هر یو څیز و اوس خو هغه مهنګایي څه کې بدزني سټارټ شوله بدامني سټارټ شوله سوات ته وګورئ وزیرستان ته وګورئ دا پرون چې دا کم آرمي باندې زموږ د آرمي د ځوانان څوک دي دا د دې قوم ځوانان دي عمران خان د دې لپاره د اواز راوچت کړو چې د دې امپورټډ حکومت چې کم دی د دې وروسته افیکټس به داسې راځي چې زمونږ دا ښارونه چې کم آباد شوي زمونږ کلي چې څومره آباد شوي زمونږ سوات چې څنګه آباد شوي وزیرستان مومند باجوړ په هغه ځای کې بیا بدامني سټارټ شوه په هغه ځای کې بیا دهشتګردي سټارټ شوه کله راځي ستا د ماشوم قتلیام کېږي کله ستا د آرمي د ځوانانو قتلیام کېږي دا څوک دي دا د قوم خلک د یوت هلکې چې کله لګوي نو هغه دومره ټایټ ولګوي د زړه د اخلاص نه ولګي چې هغه جنډه راکوړولو کې دوه هفتې بیا لګي دا یو فرق دی بیا چې کله یو عام کس نارهبازي کوي د یوت هلک چې نارهبازي کوي نو هغې ته خلک ګوري چې یاره دا هلک چې کوم دی دا پیسې نه اخلي مرات نه اخلي ټرانسفر د ده ضرورت نشته د جاب د ده ضرورت نشته د کور دپاره د ټرانسفارمر او د ستنې او د روډ او د کوڅې او د نلکې ضرورت دته نشته